زما عزیزان اوس دغه وخت کې زیات خراب حشر د چای چې دا ټولې لارې در باندې بند شوې او دغه یو لار د چې ته به ورته ولاړې په دغه وخت کې به خراب حشر د چای خراب انجام به د چای بیړه به د چا غر کوي او تبا به سوکي تبا او غرق او هلاک به په دغه ورځ باندې صرف هغه سړی چا چې د دنیا ژوند په دې کې تیر کړی چې زه د خدای په ټوله خدای کې د دې زنه خراب خطرناک ټکی بل نشته دې زه ټکی ته تاسو وګورئ که خیال وکئ بعضې وخت کې مونږ خبرو کې دا وایو چې کینا چا سره خبرې کوي داسې وایي که نه وایي په دې کلو کې تاسو خو د کلو یې ملک صاحب ناست دي خان صاحب ناست دي یو سړی خبره چرته غلط کړي کینا د چا مخکې خبرې کوي لګیا داسې وایي که نه وایي دا چې وی چې د چا مخکې خبرې کوي د د پلار او د نیکه کور وران شو د د بیړه تباه شوه لکه چې په یو ټکي الله پاک د شیطان بیړه تباه کړې ده شیطان څه پیدایشي شیطان نو شیطان معلم الملکوت ملائکو له په ټال باندې سبق خود چې ور رسیدې به نشو نو په ټال باندې به داسې تلو راتلو سبق به ملائکو ته خود ده معلم الملکوت دومره لوی مقام شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو شپږ لکه کاله یو ځای داسې نو چې د تندي نه نو ویسته یو چې د آدم علیه السلام څه وخت کې لاش تیار شو نو د په ملائکو کې ولاړ نو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ الله وی ما ویل ملائکو ته چې اسجدوا لآدم د آدم ته سجده وکړي فسجدوا ټول ملائک ورته په سجده پریوت اوس زمونږ د عمل د هر جنجال او د هر فتنې شکار چا پختنه وکړه چې د الله نه سوا بل چاته سجده خو جایز نه ده نو آدم علیه السلام ته ولې ملائکو سجده وکړه اوس مولاګي غوندې وي هغه به دا سوال نو د الله نه سوا بل چاته سجده روا ځکه نه ده چې هلته د الله حکم نشته دلته خدا الله حکم دلته نه سجده کول کفرو په دې خبره پوهیږئ غیر الله ته د الله حکم نشته او آدم ته د الله اذ قلنا للملائکه اسجدوا پریږدئ ورته په سجده چاته لآدم نو فسجدوا شیطان ولاړ پاتې هغه ونه
تپوس ته وشو چې تاولی سجده ونکو اذ قلنا سو وخت چې ما تا ته وویلې تاولی سجده ونکو قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك ما چې تا ته امر وکړو چې سجده وکړه ولې دې ونکړه شیطان په جواب کې ورته سوي چې قال انا ز او دته سجده کول خلقتني من نار وخلقته من طين زدي د اور نه پیدا کړم چې پاک شه دي او دې د خټې نه پیدا کړي نو زه خټې ته سجده وکم خدای ته الله ورته تا دا زما په مخ کې انا ولي دا زدي ولي فاخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين اوزا زما د رحمتونو جنتونو نا تر قیامت پورې می لعنتی او تبا کړي په یو ټکی چې انا نو ګور ډېر خیال کو ډېر خیال وور اوس دا روجي نیسي نو د روجو ټیپر په خلکو مخ خرڅوي څه پوه شو چې کور کې یا په خزه نیغ نیغ کېږي چې روجه مې ده یا په زوی نیغ نیغ کېږي یا په بلچا بهر خلکو باندې نیغ نیغ کېږي چې شیخ سنت صاحب روجه نیولې ده په آرام کښېنئ دا ستاسو منځونه دا ستاسو روجې دا ستاسو تراویح دا هر څه په قیامت کې په دې مخ درويشته په دې مخ رکش وړه جما منځونه کړی دي دا زما خبره نه ده زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره منځونه مې تا منځونه دې لپاره کول چې خلک راته خسړې وي ٹھیک شو تا منځونه څه لپاره کول چې خلک راته خسړې بجلیګر مولا به پیش تاسو کړی دي مولا صاحب جی ما به تقریرونه کول جلسې به مې کولې دا چل به مې کول غوړې دیړې خبرې به مې کولې زما د هر سبم زما په دا مخ راوویشتې چې تا دې دپاره نه کول تقریرونه او وعظونه چې خدای پې راضي شي تا دې دپاره کول چې خلک راته لوی ملا ووایي خلق راته ښه مقرر ووایي ښه واعظ راته ووایي بدل دنیا کې خلاص شوی دی آخرت کې څه نشته زما په خبره پوهېږئ آخرت کې څه نشته دار سب په دې مخ درويشته معامله عزیزانو هغه د ظاهري عمل نه ده معامله د زړه ده چا دا مستا پزړه کې په کومه اراده کړې ده دا روجا تا پزړه کې په کومه اراده نیولې ده کاغه د زړه اراده ستا د روجې متعلق واقعي د خدای رضا وي نو خبر اجر سره اجر سره دروجدار سړی دی خپل کې ماسپخین نه پس غرمه نه پس وګما غوندي پیدا شي
سوړ بوی غوندې په دې خوله کې پیدا شي کیږي که نه کیږي اوس د دې بوی څومره خراب شی دی خولې نه چې بوی راځي دا څومره خراب شی لیکن خدای څه وایي ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك دروجدار سړی دروجي اغاس وګما چې دا الله وی ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده کومه روجه چې هغه خدای د پاره وي او واقعي د الله د یری وي نو داغه هغه وګما د خله الله وی ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده یا الله دسه به څوک وي توبک زما عزیزان چې معاملہ هغه دړه ده چې ستاره کې د دې روزه متعلق سدي د دې منځ متعلق سدي بل د دې نیک عمل متعلق ستا پړ کې سدي نو سزا او جزا دا ټول به الله پاک دړه په ارادو باندې تقسیمای او دړه ارادي اغه راز د الله نه سوا بل چاته پته نه باغې صرف خدای قادر نو یو دې ټکی نه ځان خلاص سیاستي چې زه دا ډېر خطرناک ټکی په پاکستان کې در تخکاره مثالونه وخه په دې خو پوه شوي چې زه ټکی ډېر خطرناک دی ټیک بوټو صاحب خدای دې اوس ورته معافي وکړي هغه یو ټکی کړی چې مای میجارټي زما اکثریت اور یہ کرسی بڑی مضبوط ہے ویلی هغه کرسای وسمشت هغه میجارټي وسمشت او د دان جام څه شو د دسان جام د پانسای په دارو خطو کنه کورسای مو ا مضبوطه چې د پیغاویرو او هغه میجارټي مو وسمشتاغه کټه سری چا ولا ځان مړ نکو د دان جام سره عزیزانو غرور با نه په دولت کې نه په مټو کې نه په اقتدار کې د غرور ذات صرف یو د خدای ذات ته بنده بچي یو داغه غرور بچي تاسو انجام وکړه آټکه اوس نواز شریف کړي چې مای منډیټ
ددا انجام بم در تخیم که ژوندي وي په دې منبر ناست دی دام د غرور ټکی دی هغه منډیټ موجود دی په کم چې دی غاویر دی ملک ته د تباہی په لار روان دی کنه دی روان هاجی ملک ته د تباہی په لار روان دی ا منډیټ موجود دی اوس یو کار کوي د دې ټولي صوبې او پاکستان لیول زمکی دی دا قیمت لګئی مثلا په 400 کې زمکا 50,000 روپے مرله سرکاری ریټ نو ته چې مرله خرڅه نو تانه به دومره ټیکس وصولیږي خدای دیو کی کتا په 10 روپے مرله خرڅه کړي ټیکس به د 50,000 روپو ورته په دې لا مونږ دا ګوښتو قوم پوه نه دی هر عادت تا د هلاکت او د تباہی جوړي دا موټروي چې کومه جوړه ده په خبرنا پندای پورې او پندای نه لاور پورې د دې موټروي تصور د پاکستان د لپاره مفید نه و تصور کربونه روپے په لګې دي او हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माल खुद खौर तेलो दीवाना मिलावीगी और दे पीर से कोर वही चिरागान रोशन करबुना दस की मुना استاد علالولو د پاره جوړي نو خبره مې دادا چې منډیټ ټکه دا د غرور ټکه دی دغه منډیټ بوي او والله علم بالثواب چې د انجام بچي نو زما عزیزانو دا غرور ذات صرف یو د خدای ذات بل څوکشته په دې کائنات کې چې د خدای په مخ کې وایي چې شیطان ته یو پیرو ویلی اوس خو یو د پیرانو میرانو په ډېر ګرځي ما خدای او قرآن ته وګورئ پیر درته اصلي وخیمه ها نیخ نیخ اوس په لوی غم دا قوم اخته څه زمونږ د لاسه دا راتلونکي جمعه هو پروژه کې راځي که نه په دې به قضا عمري کی نو مليانو صاحب یو هن جوړ کړي هن دی او دون دی او هن دی او دون دی قضا عمري دو اسلام دی او پلان دی مولا بدا سزان باندې hebat راولي ته به وای چې جوړ ز کافر شوم ته چل را باندې دا hebat به بزان راولي چې دا ما جوړه کافر شم کسب بلا قارون په خدای قسم پیغمبر ویلي صحابه وتا ما تاسو ته ټکه کړی چې خبره ټوله د زړه ده کده بل دي د زړه صحابه ته ویلي چې یو داسې سړی درته خمه چې نه مونږ کړی نه روزنی ولي نه حج کړی نه زکات ور کړی ټول عمر د خدای او د رسول دشمن پاتې شوی او جنت ته لاړ شي صحابه وی چې یا رسول الله دا سړی بڅنګ ایدا دا څنګه سړی ویل خال په یو جنگ کې ولاړ دي
جنگ شروع دی یو کافر د کافرو د صف نه رامنډه کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې لاس ورکړو بیعت وکړو او لا اله الا الله محمد رسول الله ویل او تور واغسته او د دې د طرفه په جنگ شو کافرو سره 15 منټو کې مړ شو چې مړ شو جنگ چې ختم شو پیغمبر په لاش باندې ولاړ صحابه ته وی ادا سړی په 15 منټو کې جنت ته لاړو کنه د ټول عمر کفریات ورته معاف شو او په 15 منټه کې د پلار پیغمبر په لاس باندې لاس ورکول او د دې مخه کېدل 15 منټو منظم ټول عمر معاملات چا دا د زړه دا نو یو خود دې مليانو په دې شور باندې ګوره تیرو زېما دی بدا سے شور جوړ کی چاله ګوره تاسو سره تاسو شور ډیر جوړای قضا عمری دسه که قضا عمری کا بده پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي دا اسلام مونږ ته د باباګانو نه راغلی ها اسلام بنیاد کوم مولا چې وایي چې قضا عمری دغه د مولا صاحب زما دړه زور نشته دا فرض منځونه مرانه نشي کېده او ته کوا اب وایي چې نو ورته نه کنه نشم کول سم لا ورته ته پوښي ک بیا دې نه پریدي کنه او ته په لک تکړه وي دغه ګړګړو نه ونیسه او دومره زور ولا ورکه چې د سترګې بقې روي ته پوښي اصلي دین رسول الله صلی الله علیه وسلم تکمیل کړي دی د دین په 23 کال کې ٹھیک شو بیا دا د تیاد دي چې د خلفای راشدین او خلافت څو کالو ابو بکر نواله تر حضرت علی پورې څو کالو ماما نو تاسو څه ضرور دي چې ګيري لګي سور را ورکړي زړه دې شي څنګه خو دې نه راځي دومره زړه زور ډیر دی چې پاسته کې به 2000 ګیره سره کوي او دا ورته پته په دې عمر کې نشته چې د ابوبکر نه تر حضرت علی پورې د خلفای راشدین حکومت څو کال چشته څومره درش کال ما به پوهوي وایم زم نوس درش کالو یا 15 کالو یا 30 کالو خود خلفای راشدین په دور حکومت کې د ابوبکر نواله تر حضرت علی پورې په دې زمانہ کې چې کوم تکمیل د دین شوه دی اغا کمپلیٹ دین دی بس 23 کاله زمانہ د پیغمبر او ورپسې 30 کاله زمانہ د خلفای راشدینو دې کې چې کوم دین مکمل شوه دی دا دین دې کې بسته وګورئ چې دې زمانہ کې قضا عمری شوه ده د امام ابو حنیفه په زمانہ کې شوه ده د حضرت عمر د امام شافعی په زمانہ کې شوه ده د امام مالک په زمانہ کې شوه ده د امام حنبل په زمانہ کې شوه ده د امام بخاری د امام مسلم امام ترمذی امام ابو داود د دوی په زمانہ کې شوه ده کدی زمانو کې شوی بسر او کوي چې پلانی پیر صاحب کړي و نو پلانی پیر صاحب نه خدای دی او نه رسول دی نو ما خبره پوي او چل درته ما وخو
چې کچاوي چې را پاس به سم لا ورته وای مولا صاحب دړه زور مې نه چې پینځه منځونه دی را ګرځي هر منځله بانګ وای بیا غموس قضا وکي بل بانګ وای بل بانګ وای بل بانګ وای نو د یو ورځې منځونه پینځه قضا راو ګرځي نو دا وای چې موږ د ټول عمر قضا عمرې راو ګرځو نو په ایمان وای چې پینځو منځونو باندې به د ټول عمر قضا عمرې ورته خدای معاف کړي دا خدای ستاسو کور دی عقل یا دا سوچ دی نو دی وجنه زما عزیزانو اری خبره ته لغوندې سوچ پکای لغوندې فکر پکای ما یو حدیث وی چې د روزدار سړی د خله وګمه چي دا اغا خدای ته د مشک او انبرو نه زیات عزیز ده ٹھیک اوس دی حدیث کې راز څه دی دی کې راز دا دی چې دا وګمه پیدا شوه د الله پاک د وجه چونکه ما د پاره سحر نه خوراک سکاک پزان بند کړي دي نو ماسپخین مازیګر کې زما وګما چونکه پیدا کړي ده نو دته د مشکو نه زیاته زکات په دې خبره پوه شو دی وجنا عزیزانو دو خبرې وکړي یو اړه خبره ته لغوندې سوچ کوي خدای ته عقل فکر سمجھ در کړي دویمه خبره دا ده چې چیرې داسې ونه وایي چې دا زټکه د دې انجام ډیر خراب کما پیر اراده دا وکړه چې نن مې شوق دی چې د شیطان نم یو مسله اورم شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه نو هغه ورته چې پیر صاحب زما مسلې خدا سيدي چې خلک گمراه شي نو زبتا ته څه مسله وکړه نو پیر ورته وی چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الله چې څوک گمراه کی اته پلار کول نشي او الله چې څوک پلار کی اته گمراه کول نشي اسه می شوق پیدا شو چې نن دې ارامینم یو مسلې واورا هغه ورته پیر صاحب په خدای مې دې قسمی چې ستا دا شوق پیدا شو نو زب تعالی نن ټیک مسله کو خپل طبيعت بنکو وی چې وایا وی پیر صاحب ته خو پیری خلق د لاسونه صفای پخپو در تپریوزی ډېر لوی قدر او عزت تی کوي اسنه چې د خلکو په لاسونو سپولو او پخپو پریوتو چرته دا غرور در کرانه شي چې ځان ته وای چې زه دغه چې میجارټي سره خو سړی کې غرور راځي کنه راځي دا غرور در کرانه شي چې ځان ته وای چې زه او پیر صاحب کا کله دی ویل ځان ته چې زه نو داسې بشي لکه چې زه شیطان ورته وی چې کچری دی وی چې زه نو داسې بشي لکه چې زه ما خدای لډېره خوارای کړې وي او یو ټکه می زووي عمر لا تباشو نو پیر صاحب کدی زووي نو تبم زما پشان نو عزیزانو چې ګوره چیرې داونه وایي چې زه غرق بشي تباہ بشي هر ګناه په قیامت کې معاف شي ارا زنا شراب غلا ډاکا وغیرہ وغیرہ خدای به ولا سوجي جوړي کیو معاف یو مولا ماته وی چې تا په تقریر کې چرته مې ویلی خدای خبر ده
ډاکه به څنګه معاف شي داسې دغه غوندې هم شو ما وی خبره واره په برو بزن کېږه ما خدای چې د چا ناراضي شي نو خدای پردې حق نشي معاف کولی نو داسې چل به وکړي چې چا حق تاوالی دی که نه ابر وغواړي چې راشه دا جنت کې دا پلانی ځای دی دا تاله در کوم خو دې سړي ته معافي وکړه ما په خبره پوهېږي دې سړي ته معافي دې چې جنت کې ځای ته وګوري نو جنت ځای به څنګه وي د ملغلرې یو کمره به یو 15 میله بیا پلنوالی دا ځای در کوم په دې سړي ته معافي وایي به یا الله ما معاف کړی دی خو ماله دا ځای راکړه په دې چل به ورته معافي زما په خبره پوهېږي الله چې کوي غور څه کولی شي که نه شي کولی یو ټکی دی چې هغه به خدای بالکل نه معاف کوي چې ځان ته وایي چې زه نو الله دې مو ساتي زه نه دا ډېر خطرناک دی چېرې په هېڅ شي غرور ونه کړي که په دین کې مصلې دی الوزي نو هم چې ځان ته زه ونه وی او که په دنیا کې دی جازونه الوزي نو هم چې ځان ته ونه وی چې زه او که دا ټوله دنیا در پسې هم چې ځان ته ونه وی چې ګوره زه الله الله مولانا اشرف غنی تھانوی رحمت الله علیه په دلی کې تقریر کولو او درې قسم یې وخوړه چې والله بالله ثم الله مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے یو ځله الله او بیا یو واقع لیکلی چې یو بزرګ و حسن بصری او د دې بزرګانو واقعات مولانا تنوی ډیر لیکلي دي نو بزرګ و د شپې ناشته ده نو الله الله کوي ناګانه په دې نیمه شپه کې په دغه کې راغلی ده په جذبه کې چې یا الله زما اړو چاودو په الله الله ویلو باندې تا یو ورځ مونږ وی چې زما باندې زدایم یو ورځ ختم وای کنه خدای ته وای اوس خدای د هغې د جذباتو څومره خیال ساتي اندازه کوئ आवाज ورته وشو چې څه وی یا الله زما رشین شو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما باندې زدایم نو आवाज ورته بیا وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماس گفت اللہ ہے تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس او بی بی داستا اللہ ویل چی دی دا زما لبیک دے دا تا چی اللہ وی دا زما لبیک که زما توفیق نوے زما توفیق نوے نستا جبی با پنی مشپا کے اللہ ویلے طول دنیا او دب رتا دا او تا الله الله و په خپل ذات مې دي قسمی حاضرم در توایا څوې تاسو خیال را یو ځله الله ویل دا د دوړو جانو د نعمتونو نه بهتر بجای د دې چې مونږه نور خبرې کوو یا ګډې وډې وایو نو بس جب په دې عادت کې چې الله الله الله
ما تاسو تیر جمعه ویلي چې د موسی عليه السلام ګډ بچو وې دونه چې خدای څنګه یادول پکار دی یا الله ته بچرته چې چاپی دې کم یا الله ته بچرته موسی ته تنبیه وشو چې دا ورته مونږه چې کافر شوي دا ورته وایي چې خدای داسې ذات ته او داسې یادول غواړي نو زما عزیزانو په ایمان درته وایم چې دا ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی دی وخت کې لیډرشپ په خبر ګستر ګوړاند دي سچ وای ټول دروغ وای کله اسلام نو مالی دروغ وای کله کچکول بماتوم دروغ ویل ملک سوارو ټټو پیو بیٹارو پلانټرو ټټر اوس وای 2 کال راکې نو 2 کال کې ملک ټکی دا ټول دروغ وای ملک بالکل د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی اوس کوي بس کوي بدا چې سیلاب په وطن راشي نو د کلی خیر غواړه چې په کلی راشي د کور خیر غواړه او چې په کور راشي نو د ځان خیر غواړه چې دار سړی سیلاب د بيدینه په کور او په کور ورننه وتی هر سړی سره خپل غمی کنا چې ځان می بچ کړي نن د بيدینه سیلاب د هر سړی په کور نه وته په کور که خزر اټینګه لور دی منډي وای که لور راټینګه زوی دی منډي وای که زوی راټینګه خور دی منډي وای که خور راټینګه رور دی منډي وای څه د خدای په عظیم قهر د عمل گرفتار علاج د وخت مشکل دی او د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا کله خدای فضل شو خډه خدا که په عقلی نو پاکستان سیټ کېدل زما د عقل نه بار دي ځکه چې دی خلکو کې اخلاص نشته دی خلکو کې د ملک او د قوم درد نشته ملکونه د هغه خلکو سیټو چې کوم خلکو کې د ملک درد او د قوم درد پکې و اوس یو ټکي دوی کوي مونږ په دوکا شو چې اگر کسی نے تعاون کیا تو پاکستان کو اسلامی مملکت بنا دیں گے جیسے وہی کہا اسلامی مملکت خو 50 کال وشو چې تاسو پاکستان ته وایي وہی ورته کنه وای که خزی پکې ګډیږي اسلامي ملک دی کالکان پکې ګډیږي اسلامي ملک دی که بلو پرنټونه پکې چلیږي اسلامي ملک دی که د خزو کرکټ میچ پکې شروع شي اسلامي ملک دی دا خو 50 کال وشو چې تاسو اسلام ورته وایي دروغ وړي وی دروغ وړي اسلامی مملکت په هغه ورځ پاکستانی چې په کوم ورځ د انګريز جوړ کړي قانون لندن ته رخصت شي او په پاکستان فیصله د قران کی الګ پاکستان اسلامی مملکت اوس پاکستان اسلامی مملکت سو پورے د پاکستان فیصله په قران نه شروع شوه ترغه پورے پاکستان ته اسلامی مملکت نه وي قانون پکې د لاډ میکاله دی او وی ورته اسلامی مملکت بیا چې تر سو پورې په پاکستان کې خزي ازادي ګرځي بیا به مرته اسلامی مملکت وي
دی خو ګوري په دې دغه خو به تاسو ګوري کنه په دې سرکونو باندې دا ټریفیک والا پولیس ولاړي ها نو دوی سره یو کتاب یغه چالان بوک سوزکه پیراشي ډاټسن پیراشي یا بل شي نو داسې مخه تورته دري هغه ولدار صاحب داسې ا ډرایور تم ګوري داسې قانون د لاس کې واغستو ا ډرایور غریب ناړه بوټو چې قانون مې لاس کې واغستو چې څه چل مې کړي دی ورته داسې قانون د لاس کې واغستو ګوري نه د قانون خلاف کړ هغه وی چې سوي ولدار صاحب ورک مې نه چرته کی نسینه کی نارای غوندسترګه ورته وی چې رو جماعتي بندوبست کوا بیړه د غر کشه ته پوښوي نو تاسو وایي دیکھو ګور ایف آئی آر د انګريز جوړ کړي قانون دی ستا پتاڼو کې چې پروت دی ستا په عدالتونو کې چې پروت دی د انګريز جوړ کړي قانون دی ٹھیک شو نن کنټمپټ اف کورټ د فی چې ستا په ملک لګیدلې وي کنټمپټ اف کورټ دا دفعه په نواز شریف هم لګیدلې و چیف جسټس په لګولې و چې د کنټمپټ اف کورټ کړي دا عدالت توهین کړي دي هغه عدالت د چاو هغه د پیرنګي د قانون عدالت وو کنو قبول شه د پیرنګي د جوړ کړي قانون د عدالت خلاف ورزي چې سوکو کی ا کنټمپټ اف کورټ کې راځي او په قران کې د قران د قانون خلاف ورزي کیږي یو په کنټمپټ اف کورټ کې راځي نو د لارډ میکاله جوړ کړي قانون ډیر لوی دی او که قران د خدای جوړ کړي قانون لوی دی نو ټول پاکستان د خدای د قران جوړ کړي په قانون کې کنټمپټ اف کورټ کې بچالانی کی کنا خزي او نر کنټمپټ اف کورټ کوي لګیا دی او دومره دا چې دا حساب به د سترګو پټېدو نه رستو شروع کیږي او د انګريز د قانون دنیا کې شروع پته بدر ته ولګي چې تا بربنده خززان سره ګرځولا تا کنټمپټ اف کورټ کړو لور دې بربنده ګرځیدا تا کنټمپټ اف کورټ کړو پته بدر تماشې بد ځانو کوي دا مې ابتدا کې درته وې چې پام کوي ګوره په دې غاوره نشي دوه کوي چې خدای ته وړه جنت ور یو سکند کې بدر باندې دنیا ورانه شي یو سکند ابل اور دلته زمونږ مرګري نن خاوند مر شو په درې مور دي خدام را شو کورې ورانه دل نو دیو جنا عزیزانو هر وخت د خدای یاره په زړه کې ساتي هر وخت او دا وایا چې زه اس سچ دې ته رحمان بابا وی لکه سند یا باسین په غرزنګ درومي دا روان دی خو ګوري غړای ته ګوري دی کې دغه لګیدل دا ټک ټک چکی دي تاسو وي دا سکندونو والا ستنه دا ګور دا سکندونو والا ستنه چې یو ټکو کی بیا ټک چې یو ټکو کی ودا سي تیر شي کيو عرب او کرب ډالر خدای لور کې داستانه به بیا را واپس د خپل عمر نه داسي کی ها دانن روز چې تر یو نیمه بجې پورې پتا کوم تیر شو
چې دا ټوله دنیا خدای لور کې دا ورځ به بیا په عمر کې ولي کړي دا لاړه ختم او لکه سیل دی پاسل په غرزن درمی حسیون دی په تلوار تلوار دا عمر بیای وار په دا دنیا نشته رحمانا په هر چا باندې چې تیر شي وار د عمر یو ځل دی چې د عمر سودا ختمه شي بیا نشته بدبل نه بدتري بل بدبل نه بدتري بل بدبل نه بدتري اور بدا قوم ولاړ جمهوریت برکت ته کنه چې ډمې پکې ولاړې دي نو جاړې ولی جاړې مال ډمه ولاړه د سمکار شوه د ډمو حق نشته چودري ولکه جمهوریت څه ته وایي ها جمهوریت خودی ته وایي چې هر چا حق شته کنه اجرا شته غو ودرېږي دمه د حق شته غو ودرېږي د خنزیر د بچی حق شته غو ودرېږي جمهوریت ته کوي جمهوریت دا معنا چې هر چا له حق دا جمهوریت خود ابو بکر په زمانہ کې مو دا ابو بکر د خلافت انتخاب چې کېدو ټول صحابه را جمع شوي انصار او مهاجرین بی بی عائشہ فقیها د امت او بی بی فاطمه خاتون جنت دا موجود وي او دوی له پکې دعوت ورنکو چې راشي په دې رائے کې تاسو هم شریک شئ ولې وي خزه حق نه لري چې هغه په پارلیمنت کې رائے ورکړي د خزه ځای پارلیمنت نه دی خزه په پارلیمنت ته نه ځي او نه به خزه په سړو کې کینی ستا پاکستان چې د کله نه جوړ دی تر نن پورې د ټاپ میخ انبر سره پکې ناس د ټاپ میخ پکې ناس اوس دې د لپاره غلام غوث زاروی کم دی نه پیدا کو چې هغه یوې سره سم کار کړي دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی زما عزیزانو عرض میں داو چې هر سړی د دې قابل نه دی چې هغه ته هغې نه مسلو تپوس وکړي مسلو تپوس د پاره خاص خلق وي یا په دې مدرسو کې مفتیان وي نو هر سړی د دې قابل نه دی چې تا هغې نه د مسلو تپوس کړي دا یو ټکی مارز کو چې یاد لرئ چې یو ذات د شي دننه تلل دي او یو اثر د شي دننه تلل دي روجه ماتیږي په ذات د شي دننه تلو باندې په اثر د تلو باندې روجه نه ماتیږي بل دا چې دې وخت کې اذانونه په 5:30 بجې شروع شي 5:30 بجې په 5:30 بجې غروب د آفتاب نه شوی دا وخت د روزي پرون ټایم د روزي چې 5:37 منټ 5:37 منټ او اذانونه د 5:30 نه شروع شي 2 منټه مخکې اذانونه شروع شي نورو په دې ډب نه دي دا جمعات ته کنه او دلته به صاحب شیخ سنت صاحب هم را پاسي یار راو خطا دا څه وګور او دی وخت کې تاسو خدای پاک دې درته هدایت وکړي تی په خپل پټیم پوي کړي نه
مونږ خو چرې په اذان روزه نه ده ماته کړې او بیا زمونږ د دې ملک اذانونه سحر وګوره چې دې څه وخت اذانونه شروع کوي ته سبا اذان د دې وګوره غروب د آفتاب وګوره چې 100 بجې کی او طلوع د صبح صادق وګوره چې سار 100 بجې کی او دا خلک وګوره چې دوی څه کوي ټول اذانونه په جمعتونو کې امیان کوي بے علم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به جمم پخپل ورکول او اذان به پخپل کول زما په خبره پوښي اذان به امام ابو حنیفه پخپل ورکول او اذان به پخپل کول اوس جمعتونو کې وګورئ الله اکبر الله اشهد ان محمد رسول الله محمد رسول الله دا چې د دې مولا د خولې ته تپانه ونی سي کنه او دا شونډې په دومره دومره وپړسي تا خدای هلاک کا چې هلاک شي دا محمد ته دا لفظ کوي کنه کوي پر جمعات کې وګوره دا شیخان میخان چې دي دا اورمړو د میاري ګری چپری کې دي دا شیخ صاحب اذان وکړ اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي ټول جمعتونو کې داسې زموږ د بالا باندې کې داسې دلته بچا سبا आवाजو کی چاره کا اذان وایا لغونه امام په کوټاګای کې ناشتي ایو شاعر شعر وی جمعات با غروی ته بناستی پکې هک پشانی هک معنا یګا جمعات با غروی ته بناستی پکې هک پشانی ګیره بستا پنا ملګی لکه سک پشانی هک سے ابناستے ہو خرط آوازوں کو چل کا اذان کا اذان با عالم سڑے کئی جاہل سڑے بازان نہ کئی دیو جنا لک سوچو کئی دا دین زمونگ دلاس سپکش زمونگ دلاس ذلیل شو زمونږ د لاسه رسوا شو نو د دې وجنه سوچ وکړئ چې ملک یو طرف ته د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی او دین بل طرف ته د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم باندې ولاړ دی زمونږ خلکو د لاسه تاسو چرته ولیدو په خوا خلق عبد الله ابن مبارک په لار روان دی 600 روپۍ ور سره دي او حج ته حج ته روان دی نو لار کې یو خزه ولیده چې هغه خزه چاړه راغسته ده او یو مړ خر پروت ته او دا غینه غوخي غوسې لګیا نو عبد الله ابن مبارک ورته درې دوه ورته چې خور دا سکه وېزا زلار لانډاوا غوینه دا کیس وینن سوم ورځ دا چې 3 میلیونه دی یو زم نن سوم ورځ دا چې نهر یو تر وټای دا رقم نه لګي نو نن چې د کور راوتم
نو لونو راتوي چې مورې کننګم سرانه وړو نو بس هلاک بشو وی ټول ورځ وګرځېدم هېڅ مې پیدا نه کړه دا مړ خر دلته پروت دی د دې نه دا غوښې پرې کومه دا به یو څو بېګاډه به پخې کړو شپه به پې تېره کړو عبدالله بن مبارک ورته چې ځم در سره ځم هغې وی چې میلمه وروره ته را سره ځکه مزه چې زما کور کې به د دې مردارو غوښو نه بغیر بل څه نه نو زه به په تا خورم څه ویل خیر دی زه هېڅ نه خورم خو تا سره ځم او په دې شرط در سره ځم چې دا مردارې غوښې به ما په سر کړي ته به هسې را سره را روانه یاره تاسو په ایمان ووایئ دا جومات کې چې ناست یې ټول داسې ښه برش کړي یې داسې به وکئ چې د مردار خره غوښې په سر کوي خو به یې کوي او چې د اسلام خبره شي نو د هر یو کور کې جبرائیل علیه السلام راغلی مونږ به داسې یو عبدالله ابن مبارک هغه څښا غوښې په سر کې چې څښا غوښې په سر کړې نن راته یو سړی وایي دکان کې زمونږ دکان مخې ته دغه ولاړ دي دا ریړو والا دي دا چټنیانې او دا اچار مچار دا ما ته وایي چې یاره جي دا ټوله بیماري ده مال ولې ټوله بیماري دا دوړې پې پرېوځي او دا دوړې دي او دا